بسم الله الرحمن الرحيم. وتوصف النكرة للمعرفة بالجملة الخبرية التي هي في حكم النكرة لأن الدلالة على معنى في متبوعه كما توجد في المفرد كذلك توجد في الجملة الخبرية. لکبر گوری جی سبق چون کے ډیر دے فقط یو پیرا بقیسہ کوم مخی بزو کا آسانی دی. حجی منگ اول نمبر تعریب د مطلق تابع کڑے و کل ثانین ہرغا مؤخر تویلے کی متاخر تویلے کی گی چھ معرب وی پیراب د سابق باندی من جہت واحدہ. جم باز کی بیان دنات شروع کڑے و اول نمبر تعریب دنات کڑے و نات حق تابع تویلے کی گی یو جز چھ دلالت کی پاغا مانا کم چھ مطبوع کی برتوی دو جزا. دنات پا بحث کی دویم جز کی داغی فوائد بیان کریو. نکل راضی دا پارا دا تخصیص، کل دا پارا دا توضیح، کل دا پارا دا مدحی، کل دا پارا دا زم، او کل خالص تاکید دا پارا راضی. بیم دریم جز کی اولا دا قواعد بیان شروع کرے. اولا قاعدم ویلی وا چی صفت دا پارا دانا دا ضروری چی دا دی اسم مشتقی وی، غیر مشتقی هم صفت جوڑے دلے شی. بیا کلا پاغا معنی بانی چی مطبوع کی برتی دلالت کی عموماً ہی کئی او کلی خصوصاً کئی دا قسی تیر شوی بکا. خجی درم جز کی دویم قاعدہ وارے. قاعدہ دادا چکل موصوف نکرے بھی معرفہ نہ یادو نو جملہ خبریہ ہم صفت جوڑے دلے شی بدی شرط باندی چی بدی جملہ خبریہ کی بضمیر ہوئی اب راجی بھی اگر موصوف نکرے تا بس مالیو پر ربے بے مکا. جملہ صفت دا نکری دا معرفی نواقع کی گی وجہ ذکا جملہ چی من حیث الجملہ پا حکم دا نکرہ کیوی نو کچری موصوف معرفوی نبی با صفت نکروی و موصوف بمعرفوی دا خسین دا. ورسرم قید والا گولو چی جملے نمورا جملہ خبریہ دا ذکر جملہ انشائیہ بلا تاویلا بغیر دا تاویل بعیدنا صفت نجوڑی گی دا موصوف دا پارا صفت نجوڑی گی. و تو گرائیں و تو صفن نکر تو صفت بیانی کی پنکر صفت بیانی کی دنکری ند معرفی بالجملة الخبریتی پا جملے خبریہ سرا اللتی اغا جملہ خبریہ ہی فی حکم النکرہ چا پا حکم دنکرہ کی دا جملہ خبریہ پا حکم دنکرہ کی ولی ازکا بدے کی چکم مضمون وی لکا زید قائمون کی قیام و زیدن دا مبہم وی یا ضرب زیدن کی ضرب و زیدن وایا نظر و زیدن مبہم دے لگ دی کڑیر وحل دی کم مکان کی دی کم زمان کی دی بیان پکے نشتا ندید وجہ نا جملہ کی کم نسبت پروت وی چونکہ ہم مبہم ہوئی نہ صفت کے واقعی کی گی نہ موصوف بے ہم نہ گروی دا معرفینا. خجی اس را دا ہوا یہ جملہ والی صفت واقعی کے دلے شوی جی سنگا چی مفرد پا غمانت دلالت کی کم چی مطبوع موصوف کی پرتوی دا غشان جملم پی دلالت کولی شی نو مقصود دا صفت سنگ مفرد پورا کولی شی جملم پورا کولی شی. غورا لأن الدلالت ذکر دلالت علی مانن پاغ مانا باندی فی مطبوعی کما چی مطبوع کی پرتوی کما تو جدو چنچی دا دلالت موجودی کی بمفرد کی آغا صفت جوڑی گی کذالک ام دا غشان تو جدو پا دا مانا مانی دلالت دا موجودی کی با جملہ خبریہ کی ہم علاقہ قید دا جملہ خبری دی ولی ولگاو منگ وجہ ویلی وان وإنما قید الجملتا مقید اکرل جملہ پا خبریہ سر صحیب دا کافی ہے ولی لأن الانشائیہ چی دا لا تقوى صفتا دا صفت نواقی کی گی اللہ بتاویل بعید تاویل بور لکے لکا کما اذا قلتا توے جاءنی رجل موصوف دے رجل اضرب ہو جملہ انشائیہ والا صفت جوڑے اضرب ہو لیکن بتاویل بعیدہ کے دسی بشی جاءنی رجل مقول فی حقه اضرب ہو چی دا غب حق کی دا ویلے شوی چی وی وہاں علاقہ ویلے شوی خون دی دا خود وصوے
نو معنی دا چې مستحق د دې خبرې دی چې دغه په حق کې وویلې شي چې که مضبوطي په کونه ډانګې ومنډه چې لیټ راځي که نه. وګورئ جاءني رجل اضربه مقول في حقه اضربه، نغه اعتراض جواب کوي چې ویلې شوي خلاني دي معنا مستحق لأن ویلې شوي خو نه دي، خو مستحق دی دې خبرې چې امر وشي بضربه دغه په والو. که ورسره مې دا مسله بیان کړې وه چې جمله خبریه د نکرې صفت واقع کېږي په دې شرط چې په دغه جمله خبریه کې به عاید وي او هغه به دغه موصوف نکرې ته راجع وي. دا ولې؟ ځکه جمله من حیث الجمله مستقل شی وي، د دې ما قبل سره څه ربط نه وي، حالانکې د صفت ما قبل سره ربط پکاري. نو د یو حیثیت ته چې وګورو صفت د ما قبل سره ربط پکار دی، بل حیثیت ته وګورو جمله دا مستقله دا ربط یې نشته. نو راځي چې رب جوړ کو، څنګه به جوړ کو؟ ضمیر به پکې راوړو، دا به یو پړی چې هغې سره وتړو. ورته وګورئ ټو چین به کو ویلزم و لازم به وي فیها په دې جمله خبریه کې الضمیر راجع، ضمیر کم چې راجع وي لتلک النکرې ته. ولې دا ضروري دی لربط دپاره؟ لکه جاءني رجل ابوه قائم، دلته ابوه کې ضمیر دی که رجل ته راجع دی. واذا لم يكن فيها الضمیر کچری بدی کې ضمیر نه وي الرابط اغه ضمیر یادوم چې کوم رابط دی نو به خدا مستقل جمله د اجنبیه بشي، حالانکه صفت خو اجنبی د موصوف نه وي. نو تكون اجنبیه النبی بد جمله اجنبیه شي بالنسبه للموصوف سره، نو به خو صفت جوړیږي نه. فلا يصح نو سین دان تقع صفه جلاد صفت واقع شي له موصوف لا. لکه دی مثال کې وګوره جاءني رجل سړی راله ما ته زید عالم، زید عالم دی د شي شو دې دوړو کې سره بشته سړی خو راله زید عالم دی، خلک ویلي ونه شوی که څنګه علم دی که نه؟ خجي دا مسله ختمه. څومره قاعده شوله؟ دویمه تعریف د نعتم کړی یو، فواید د نعتم بیان کړي دوه، او دریم جز کې بیان د قواعدو. نو تر اوسه دوه قاعدې وشولې. درېیمه قاعده کې تقسیم کوو. تقسیم هم چونکې د احکاماتو نه نو راځي دی لم نوم د قاعدې ورکو. نو واورم ولې صفت و دوه قسمه دی. یو ته صفت بحاله ویلې کېږي، صفت بحال الموصوف، او بل ته صفت بحال متعلقی، صفت بحال متعلق الموصوف. صفت بحاله چاته ویلې کېږي؟ دا هغه صفت ته ویلې کېږي چې په هغه معنی دلالت کوي کوم چې بینه موصوف کې پرته وي. جاءني رجل عالم، عالم هم په هغه معنی دلالت کوي علم معنی باندې کوم چې رجل کې موصوف کې پرته ده. صفت بحال متعلقی چاته وایي چې صفت په کوم معنی دلالت کوي د معنی په موصوف کې نه، د موصوف په متعلق کې پرته وي. جاءني رجل سړی راله حسن غلامه، داسې سړی چې غلام یې ښایسته دی، دا نه چې غلام یې ښه سړی دی ښایسته دی، نو اعتباري طور دا دی رجلم صفت شو، دا به هم ښایسته سړی ځکه غلام داسې دی. پوه شوئ که نه؟ بس وګورئ برحال د صفت څو اقسام شو؟ دوه. اول نمبر کې به صفت د موصوف سره د لسو اشیاونه په پنځو کې څلورو کې مطابق وي، او په دویم صورت کې به صفت د موصوف سره د پنځو نه په دوو کې موافق وي. بیان کوو نور. ویوصف بحال الموصوف، او صفت بیانیږي کله د حال د موصوفه. څه مطلب؟ یعنی هغه معنی کوم چې موصوف کې قائمه ده. ای بحال دا صفت با حال بیانی هغه حال چې کوم قائم دی به، یعنی هغه معنی چې کوم قائمه ده به موصوف کې. لکه مررت برجل حسن، حسن والا معنی ډایرک رجل کې ده. اذ الحسن حسن چې حال د یو حال الرجل، دا حال د سړي دی، د رجل دی، او صفت دا غه دی. دویم وبحال متعلقی، کله به صفت بیان د حال کوي خود متعلق د موصوف، اے متعلق الموصوف مرجع بیان کړلا. یعنی بصفت اعتباریه، دا بصفت حقیقی نه وي، اعتباری به وي. دا حقیقت کې د رجل صفت نه دی، د متعلق صفت دی، خو اعتباری معنی ماته او سړی را لغه کی و معنی پرته رقم معنی چې غلامي خسړې دی، غلامي خستې دا معنی پکې ده کنه. نو دا که خیلمی دا د رجل هم صفت شو، غلامي خسړې دی یار، دا خپل خسړې. اورا
کما دے یعنی بصفت اعتباریت صفت اعتباری بوی موصوف لا دا بدا سی صفت وی چې حقیقت کې بدد نه اعتباری وی منګ به اعتبار ور کړي اعتباری هغه چې ته ویل کیږي کته اعتبار ور کی وی بکنی نو نه با حقیقی کې ته وی چې بهر حال وی کې اعتبار ور کې کنه حقیقی تواقعی وی لکه وس دا سره دلته موجود دي سنوم دي خدای غر کې سبل سنوم یاد کړه عثمان دلته موجود دي منګ اعتبار ور کو کني ور کو موجود دي دې کنه دي دسی دا کنه او دا عثمان په اسمان کې موجود دی خاص اعتبار ورکی بالفرض اسمان کې دی التبت سکی نه سوچ کو اعتبار ور کول شي کنه اعتباری کې بد د سکی کني نه کیږي بهرحال وګوره دا خوري غر کا شی بدل کا کم دې ته ورسېدل لازم ومندانو د افغانانو خد ناولي نمونه او قسمه نمونه سره ابي و دوران نمونه کادي واورېدل او د کلو نمونه کې دی واورېدل باجوړ مومند کې خرو کله خدای سپای کله قړم ده خدای هم غر کې غر شي وګورئ هم ته ورسېدلو اچھا دا صفت به اعتباری وی تحصل حاصلی کې بلو موصوف ته به سبب د متعلق په وجه به حاصلی کې برحال وګورئ وسره مثالونه بیانې او دا غي بیان کوي چې صفت بد موصوف سره د لسو اشیاونه پنځو کې موافق وي لس کم دی او پنځو کې چې موافق وي کم دی بیان کوي مثال مررت برجل حسن غلام دا د دوی مثال له اور کنه اذ كون الرجل جره دا بد سیاست دی چې حسن الغلام چې اذ كون الرجل کدل د سړي دی حسن الغلام معنا فيه دغه دې کنه سم پرې خدل چې خسته کېدل د غلام یو معنا د بدی رجل کې سیو سړی را له مړه د سړی یو معنا به کې برته د چې غلام خسته پکې ده کنه اگر وین کان اعتباريا فالاول النعت بحال الموصوف اول قسم یعنی نعت د حال موصوف والا دغه بس صفت نعت د موصوف سره بلزو اشیاء کې برابر د لسونه په بنزو کې برابر وي لس کم دي رفع نسب جر دري مفرد تثنیه جمع شپږ او تذکیر و تانیث اته او تعریف و تنکیر څه شو نو په مفرد تثنیه جمع کې به یو موجوديږي موصوف مفرد دام مفرد هغه تثنیه دام تثنیه هغه جمع دام جمع یو بدی کې موجوديږي او یو په اعراب کې موجوديږي رفع نسب جر کې دوا او تذکیر و تانیث کې به یو موجوديږي هغه مذکر دا به مذکر کا مؤنث دا مؤنث او په تعریف و تنکیر کې به یو کا معرفه دا معرفه کا نکره دا نکره اساني خبرې دي کا ورزو به کنه وګورئ فالاول النعت نعت بحال الموصوف يدم يتبعه دا بالتابع وی هو د موصوف في 10 امور بلسك شينك خو یوجد منها بدلسك بموجوديږي في كل ترکیب 4 بار ترکیب کې تسلور کم فی الاعراب درې دا شو اعراب خدری دی رفع او نصب او جر والتعریف والتنکیر دی دوړو کې به یو والافراد والتثنیه والجمع کې یو والتذکیر والتانیث کې به یو راځي تاسو پیږئ کنه البته توجه جی څه زین دی هغه کې صفت او د موصوف ترمنځ تذکیر او تانیث کې مطابقت بینه دي ضروری دغه بیان راته کوي کم الا اذا كان صفه يستوي فيها المذكر والمؤنث الاكبر غوري کچری دا صفت دا صيغه وا چاغي کی مذکر او مؤنث دواړه برابر وي نبه ک موصوف او صفت کی مطابقت نو نه دي یعنی ک موصوف مذکر هم قشان راضي او ک مؤنث هم قشان راضي لکه زي ورک شمړه کومه ده لکه فعول وزن وی فعول او په معنا د فعول وزن وی معنی د فاعل وی نو په دغه صورت کې دغه فعول وزن چې معنی د فاعل د مذکر لم راضي مؤنث لم راضي یو دغه شان فاعل وزن وی او په معنا د مفعول وی د فاعل وزن وی د مراحه کې دی او په معنا د
مفعول وي نو دا مذکر لم راځي مؤنث لم راځي نو به دا نه د ضروري چې مذکر له یو شان وي مؤنث له صفت بل شان وي دا څنګه دا وره الا اذا كان صفتا کله چې دا صفت دا نعت صفتو يستوي فيها المذكر چې دې کې مذکر او مؤنث برابرو كفعول لك فعول وزن بمعنى د فاعل لك رجل صبور وامراه صبور دوړه د پاره شان راځي یا فعیل وزن بمعنى د مفعول كرجل جريح وامراه جريح دوړه پاره شان راځي هم دغه شان یس صفت مؤنثو خو مذکر د پاره استعمالي دل لك علامه تن مذکر لم استعمالي کی رجل علامه امراه علامه یوشم او کان صفتا مؤنثه تجري جاری کېدل په مذکر باندې کعلامه پوه شوي کنه به یې آسان نه دي اور پسې ورشه دویم قسم کی صفت بحال متعلقی کی با پنځو شینو کی دو موجودیږي کم کم خجی رفع نصب جر کی به یو موجودیږي موصوف مرفوع صفت مرفوع منصوب صفت منصوب موصوف مجرور صفت بم مجرور یو بدی کی موجودیږي او بل موصوف معرفه صفت معرفه موصوف نکره صفت نکره یو بدی کی موجودیږي نو دو به موجود شي پوه شولې بي باقی موصوف به مفرد وی تثنیه به وی صفت مفرد به وی تثنیه به وی جمع به وی صفت به مذکر راځي مؤنث به راځي پدې کې بر خپل موصوف نه وی تابع بلکې صفت به پشان د فعل وی د خپل فاعل به تابع وی خو نه درنه کوم پوه نه شي بي پدې دویم صورت کې به صفت د موصوف سره د پنځونه بچو کې تابع وی دوه کې په رفع نصب جر کې به د موصوف تابع وي تعریف او تنکیر کې به د موصوف تابع وي پاتې شولو دا صفت موصوف کې مفرد و صفتم د مفرد وی دا خبره یا غ تسنیه ودام د تسنیه وی دا یا غ جمع ودام د جمع وی دا بنوي پدې کې به صفت د موصوف نه د فاعل تابع وي څه مطلب فاعل چې کله اسم ظاهر وي نو فعل کی قاعده د وحد الفعل ابدا موږ د نحو کې ویلي نو صفت به موحد وي او کله چې فاعل تثنیه وي صفت فعل تثنیه وي نو صفت به هم تثنیه وي فاعل چې کله جمع وي نو به فعل هم جمع وي او به وری فاعل چې کله اسم ظاهر وي وحد الفعل ابدا وي کنه صفت به موحد وي او چې کله فاعل ضمیر وي نو کله تسنیه وس خبره صحیح شو نو فعلم تسنیه کیږي کله جمع او فعلم جمع کیږي نو د قشان صفت هم ده صفت بم تسنیه کیږي جمع کیږي نو فاعل د ضمیر په صورت کې کله چې فاعل مؤنث حقيقي وي او فاصله نه وي راغلي فعلم مؤنث حقيقي وي انس الفعل د قشان صفت مؤنث او کله چې فاعل غیر مؤنث حقيقي وي مؤنث غیر حقيقي وي یا د فاعل او د فعل ترمنځ فاصله راغلي دغه صورت کې فعل مذکر او مؤنث دواړه راتلی شي نو صفت هم دواړه راتلی شي ټول قسم وکړو نسبت په ورزو ته وګورئ والثاني دویم چې یعنی نعت بحال متعلق الموصوف يدوم يتبعه دا بتابع کیږي د موصوف سره فی الخمسه الاول کې وهي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير ويوجد منها موجودیږي با دغه پنځونه فی کل ترکیب اثنان دوا او باقی وفي البواقي من تلك الامور العشره ونجكم باقي پاتې شو باقي څو پاتې دي هم پنځه دي کنه وهي ايضا خمسه الافراد والتثنيه والجمع والتذكير والتانيث دا پنځه چې دي په دې کې بس صفت کل فعل وي پشان بر چاوي نو فعل چې د خپل فاعل تابع په دې کې نو دا بم د صفت بم د خپل فاعل تابع وي کنه پیږي په دا وې دا نه مسله ده کنه یار نه همي راوا وجه سره ملي سبدل تر صفت چونکی د فعل مشابه وي نو احکام بم په د فعل پشان جاری کیږي لشبه زکا د صفت مشابهت وی به د فعل سره
یعنی پورا خبر واورا ينظر نظر بکیږي الى فاعله تا فإن كان مفردا کچری فاعل مفرد و اسم ظاهر وکا یا تسنیه وا اسم ظاهر یا مجموعه وا اسم ظاهر نو افردا دا صفت بچراوړو مفرد د پیږي پی كما افرد و مجهول صيغه افرد صفت بمفرد راوړل کیږي كما يفرد الفعل لکه څنګه چې فعل مفرد راوړل کیږي کله چې فاعل اسم ظاهر وي کبه مفرد اسم ظاهر کو تسنیه کو جمع ودق شان بدامي وان كان مذكرا کله چې فاعل مذکر وي نو فعل مذکری کنه دغه شان کله چې فاعل د صفتی صيغه مذکر وي صفتی صيغه هم څه وي مذکر وي وان كان مذكرا دا وشو او کله چې فاعل مؤنث وي حقيقي وي فاصله نه وي راغلي د فعل سره نو فعل مؤنث کنه دغه شان صفت هم څه وي مؤنث کچری مذکر او یا مؤنث او مؤنث کی حقيقي مؤنث او بلا فاصله راغله نو طبقه دي کې بلا وصف تابع وي مطابق وي وجوبا د خپل موصوف سره د خپل فاعل سره كما يطابق الفعل لك څنګه چې فعل مطابق وي د فاعل سره په تذکیر او په تانیث کې نه پیږي پی مخکې راشه وان كان فاعل کچری د دې وصف فاعل چې دی د مؤنث وي او غیر حقيقي وي مؤنث وي یا حقيقي وي خو د وصف او د فاعل ترمنځ فاصله راغلي نبه به مذکر راوړي دا وصف او که مؤنث راوړي تا ته اختیار دی لکه دا قصه چې فعل کېم ده کنه پیږي به وان كان فاعله مؤنثا غير حقيقيا او حقيقيا مفصولا یا حقيقي فاصله راغلي و يذكر مذکر کې به و يؤنث مؤنث کې به جوازا دوړ درته جایز دي تقول تبوای مررت برجل قاعد وسراز یو را بیانای مررت برجل قاعد غلامه غلام اسم ظاهر دیکھا فاعل اسم ظاهر دیکھا نا د چا د پاره د قائد د پاره نو به هر صورت به قائد مفرد راوړي ګورات اسم ظاهري مثل دا بده سیوی لکه يقعد غلامه پشان څنګه فعل دغه شان صفت هم ده او برجلين مررت برجلين قاعد مفرد دیکھا ولی اسم ظاهر دیکھا نا غلامهما لکه څنګه چې يقعد غلامهما نه پیږي پی مخکره یو مثال راته بیانې زر خنیم لګی تیز وورکنه مررت برجال قائد ګوره قائد جمع نشو ولی فاعل اسم ظاهر ده کنه غلمانهم لك مثل يقعد غلمانهم بل راشد مررت بامرأة قائم تذکیر و تانیث کې د موصوف نه د خپل تابع خپل فاعل تابع دی وره ابو فاعل مذکر دی نو قائمن هم څه شو مذکر دی ابوها دا د سیده لکه مررت بامرأة يقوم ابوها مخکې او برجل قائمة جاريته مؤنث حقيقي بلا فاصله راغلی دا نو قائمتين متمؤنث کو مثل تقوم جاريته مررت برجل قائمة جاريته تقوم جاريته یو شان دي کنه پیږي پی مررت برجل مامور او مامورة داره دا مثال دی چې فاعل مؤنث وي خو غیر حقيقي وي هغه کې کوم مذکر راوړي او کوم مؤنث راوړي نه پیږي پی لکه کمره مثل مررت برجل يعمر او تعمر داره خیلم دې کنم دې بل وره مررت برجل چې مؤنث حقيقي وي خو فاصله راغلي وي هل تم تذکیر مؤنث دوړ راوړي شي مررت برجل قائم هم ویل شي مذکر قائمتين هم ویل شي فی الدار فاصله راغلي جاریته فاعل کې فاعل او د صفت ترمنځ فاصله فی الدار سره راغلي نه پیږي پی مثل يقوم او تقوم فی الدار جاریته بشان شوت کنه پوهه نشوي زر زر خو مونږ ویلو لک برو غوري ورسه یو اعتراض دی دغه جواب نقل کوم اعتراض دا دی بای د دویم کتاب ویل کنه چې د اخیری 15 چي دي د کې بدا صفت چی د موصوف نه د خپل فاعل تابع وي کم کی افراد تسنیه جمع کی او تذکیر و تانیث کی
نو معترض وی دی پنځو کې دا دویم صفت څنګه د فاعل تابع اول هم د فاعل تابع اول چی کن اول صفت بحال موصوفه یا دومر بحال الموصوف باقی کی صفت د چا تابع د فاعل څه مطلب اصل کې جاءنی رجل عالم توجه جی عالم صفت صيغه ده د کی ضمیر دی هغه چاته راځي رجل ته کنه پیږي نو دلته چونکه د ضمیر د مفرد دی نو عالمون خپل څه دی مفرد دی کدا ضمیر د تثنیه وي به د عالم هم څه وي لکه جاءنی رجلان عالمان کی ضمیر د تثنیه دی وګور عالمان هم تثنیه شو عالمان د چا تابع شو د فاعل تابع شو کې خیلم بي کپو نه شي بي دغه شان کې چې دی کې ضمیر جانی رجال عالمون چونکه عالمون کی فاعل جمع ده نو دا صفتی صيغه مر سره شو جمع شو نو دا چا تابع شو فاعل تابع شو څنګه چې په دویم کې دا خبر ودا په اول کې شو جاءني رجل عالم ولی مذکر دی ځکه ضمیر د مذکر دی رجل تراجی جاءتني امراه عالمه دلته عالمه ولی مؤنث ده ځکه دې کې ضمیر دی مؤنث دی نو که سوچ وکړي څنګه چې دویم کې دا صفتی صيغه د فاعل تابع و په افراد تثنیه جمع کې په تذکیر او تانیث کې اول کې مدالو بدا کنه پوه نه شو انا صحیح جواب سے به ګورو ګوري وته کمره فین قلت کشری خامخائد وی اعتراض کې هغه دا اذا نظرت الک چته نظر وکي حق النظر جوهر نظر وجدت الاول تبومندي صفت بحال الموصوف اول وهو الوصف بحال الموصوف يدوم ايضا في الخمسه البواقي کی پشان د چا به ومندي کل فعل د فعل پشان دي څنګه چې دویم د فعل پشانو د فاعل به موافقت پکارو دغه شان اولم دي لأن فاعله كالضمير المستقن ذکر دي فاعل چی هغه ضمیر دی پشان د ضمیر دی کم چی مستتر دی او راجی دی چاته موصوف تا ګورئ تا کومه فی كالضمير المستقن فی لکه پشان دا ضمیر چې کوم مستتر دی په دغه صفتی صيغه کې او راجی دی الی موصوفی تا والفعل اذا سن ورکنا حال دا چې فعل چره فعل کې تو ګورکنا دا خبره ما مفهوم واضح کو خو د کتاب په طرز منه د ویل تاسو لګ به وګورئ نو طرز د سی وي په دې دویم صفت کې چې دا کارو چې دا مشابهت وي د چا سره فعل سره د فعل فاعل بڅنګ او د غشان بر دي څنګه چې فعل د خپل فاعل تابع د غشان دام د خپل فاعل تابع د سی وا وي بدی اول کې هم مشابهت د فعل سره دی څنګه چې فعل د فاعل تابع وي د غشان اول هم د فاعل څنګه فعل چې کله فعل کی ضمیر مذکر وي نو فعل مذکری جانی زید ضرب اسی وایا زید نو ضرب کی ضمیر زید تراجی دی مذکر دی نو ضربم څه شو خجی فاطمه ضربت نو ضربت کی وسو ګورا دې کې ضمیر چون کې مؤنث دی نو ضربت هم څه شو د قلوب بچا کې هم دا په صفت کې هم دا په صفت باول قسم کې جانی رجل عالم و جانی امراه جاءتني امراه عالمه هم دا شان چې کله ضمیر د تثنیه نو فعل تثنیه کیږي الزیدان ضربا د څه ده کنه دا الزیدون ضربو تقشن صفتم کیږي نو چې مشابهت د دویم صفت د فعل سره څنګه دی د غشان د اول هم فعل سره دی نو تاولی اول بیل کو دویم دی بیل کو وسم به تراس پوه نه شوي ورسېدلې کنه به واور کنه وس ګوره کومه توس فعل حال واوره فعل اذا اسند کله چې د اسناد وشي ل ضميري ضمیر ته نو بس يلحقه الالف في التثنيه لګي کنه لګي زید الزيداني ضربا وو لګي بجمع مذکر عاقل کی دسه کنه دا الزيدون ضربوا او نون لګي بجمع مؤنث کی النساء ضربنا
ويؤنس في الواحد امرأة ضربت واحد المؤنث. نو ولذلك قلت دغه وجه دغه تر ورسیدو کنه ویل کیږي مررت برجل ضارب وبرجلين ضاربين وبرجال ضاربين. ورخه اوله کې مفرد و ضاربين مفرد ولی ضمیر فاعل مفرد د دویمه کې فاعل تسنیه و ضاربين تسنیه دریمه کې فاعل جمع و ضاربين شو او ټول کې مذکر و بامراه ضاربه کې مؤنث شو مفرد و بامراتين ضاربتين کې فاعل چون کې تسنیه مؤنث و ضاربتين تسنیه مؤنث شو و بنسبه ضاربات چون کې فاعل په ضارباتن کې هغه جمع مؤنث و ضارباتن جمع مؤنث شو نو د فاعل تابع شو کړه موصوف تابع شو فاعل تابع شو نو دا په شان د فعل شو کنه شو او دا صرف دویم په باره کې دا ویل خو نه شوي دقه شان راشه ولوس کما تقول فعل کې هم د سوي يضرب واحد کې يضربان تسنیه کې يضربون جمع کې درې وړه مذکر تضرب مؤنث واحد کې تضربان تسنیه مؤنث کې يضربنا جمع مؤنث کې. فلما خصصت الثانيه سوال می دغه دی چې دا ثانی دی ولی خاص کو به هذا الحكم کې چې دا پشان د فعل له اول هم پشان د فعل له یار. قلنا تاسو پوه شئ کنه ولی سب لګ برو غري قلنا سره جواب کوي ګورا مقصود اصلي په دې مقام کې بیان د نسبت د وصفین الى الموصوف دی خو په طبیعت او عدم طبیعت کې څه مطلب برو غري مقصود اصلي دلته مقصود اصلي دا دی چې اول وصف چې دی کنه یا دویم وصف دا په دې پنځو اشیاء کې د خپل موصوف تابع پاتې کیږي کنه پاتې کیږي د کې مسله ده نو موصوف سره د دې برابرې موافقت وی کنه وی نو په اول کې برابر او موافقت به هر حال وو ابله خبره ده چې د فاعل بوجدار څه کېدل خداول موصوف هم د غشان بو پیږي کنه موصوف مفرد دا هم سو مفرد موصوف تسنیه دا هم تسنیه وا کله فاعل په وجبانی صفت تسنیه جمع کېدل کیږي دي خو موافقت بهر حال د چا سره موصوف سره او په دې دویم کې کیسه د سیو چې د فاعل سره موافقت د فاعل په وجبان دي د موصوف سره موافقت د سرهونه خو نه درنه کوله کچي ګوره مقصود دلته څه دی موږ د صفت دواړه اقسام بیانو په دې حیثیت سره چې د صفت د موصوف موافق په دې کنه دی نو چون کې اول قسم کې بدی اخیرو پنځو اقسامو کې هم صفت د موصوف موافق چلیدلو کنه اگر کار د چا په وجه کېدلو د فاعل په وجه کېږي موږ دې سکار نشته خو د موصوف سو او په دې اخیری قسم کې په دې دویم کې ویما په دې پنځو اقسامو کې صفت چې د موصوف سره موافقه نو د چا سره موافق صرف او صرف د فاعل سره څه کړی دی بیان وکړو وسم خندر نکو تو ګورئ قلنا من وایو مقصود اصلي په دې مقام کې بیان نسبت الوصفین عدد واړو وصفونو نسبت بیانول موصوف سره خو په طبیعت کې او عدم طبیعت کې ولما كان الوصف الاول هر کله چې وصف اول کې تو ګوري هغه تابع د موصوف فی الامور العشره کې وکانه لا تخرجه مشابهته دې څه دی لکه هو دې او مشابهت د دې صفت د فعل سره نیستلو د موصوف د مطابقت نه پوه نه شلی د صفت مشابهت د چا سره د فعل سره چې کم دی دی نیستلو په اول صفت کې د موافقت د موصوف نه نیستلو کنه او په دویم کې مشابهت د فعل سره چې وو دی استلو د صفت د چا نه استلو د موافقت د موصوف نه ځکه دا بیان نکو اورم نیستلو مشابهت د موصوف مشابهت دغه صفت للفعل سرا في الخمسة البواقي كان هذه التبعية نيستلو لما عربت تاو بجندل نو قلت اكتفاء وكلا فيه بدي اول كي بالحكم عليه بالتبعية بدي خبر چې حکم ولا قولو بطبيعت کې بس مطلقا دغه تابع دي بخلاف الوصف الثاني کې وګوره بدي کې خو مشابهت د فعل چې دی د موصوف د مطابقت نه بل اخرو بنځو کې وستلو
خیال مو کنه نو د سی ویلی وی کنه چې اخیری پنځو کې چې کم دی د فاعل تابع د سی ویلی وی چې صفت به د موصوف تابع نه وي د سی ویلی وی کنه سوال کوي کا د سی ویلی وی ور کتاب ولا د سی بیان کړی دی چې د پنځو کې بدا تابع د فاعلی دا زینې دی ویلی چې تابع به د خپل موصوف نه ولی او یغي بیان صحیح نه کېدلو خو پنځه شی د افراد تسنیه جمع د تذکیر او تانیث ته کم کې به تابع نه وي یو بیان به دی کوله مثلا چې په اسانه معنی وای قاعده کلیه جوړه کا چې په اخیرو پنځو کې به صفت تابع د خپل فاعل وي خبره ختمه وګورئ کومه ده بخلاف الوصف الثاني فإنه لما حكم عليه هر کله چې باغي حکم ولګولو بالتبعيه جداب التابع في الخمسه الاول کې نو لم يكتفي فيها بده کې اکتفا ونکړه چې بس عدم طبيعت ویلې وي چې حکم یې لګولې وي بعد می طبيعت کې چې پینځو اخیرو کې به تابع نوي فإنه غیر مضبوط ځکه دا غیر مضبوط د دې ضبط نه کیږي کم یادې بلکې بیان یو کو بل بیان ضابطتن ضابطه بیان کړه بل بیان ضابطه عدم تبعیته ضابطه د دې صفت د موصوف سره د عدم تبعیت هغه دا بکونی چې موصوف بده دا صفت چې دی کل فعل دا بشان د فعل وی بالنسبه الى الظاهر بعده په نسبت سره هغه ظاهر تکم چې دینه فسر روان دي ليتبين حاله عند عدم التبعيه دې لپاره چې حال د وصف واضح شي په وخت د عدم طبيعت کې چونکې دا د موصوف تابع نه کنه په دې خو کې نو حال به څه وي وای د فاعل ته ګوره بس هغه موافق ورکوا بهر حال د اخیری عبارت مطلب دا شو چې کله د صفت د موصوف سره په دې اخیرو پنځو کې چونکې تابع نه دی برابر نه دی نو څنګه به وایو فاعل ته ولا ګوره